افغانستان د ورلد کپ اولنی میچ وبیلو د ویسټ انډیز خلاف. هیڅ قسم د ټینشن خبره نشته، هیڅ قسم د خفګان خبره نشته. زړه مې مطمئن دی، زړه مې سټیسفاید دی د افغانستان په لوبډله باندې، د هغې په ټیم باندې. وجه درته وایم چې افغانستان د ویسټ انډیز خلاف دا میچ ولې وبیلو او څه قسم د ټینشن خبره ولې نه ده، ځکه چې الریډي افغانستان کرکټ ټیم کوالیفای کړې ده د سوپر 8 مقابلو ته. زړه مې خفه دی په دې باندې چې یاره بیللی نه وی نو ښه به وی، خو بهرحال قسمت کې هم دغه هار او د دې نه موږ ته ډېر زیات سبق د حاصلولو دپاره میلاویږي. د کرکټ د ویننګ دا نشه داسې ده که نه چې کله ته یو میچ وګټې ته وایې چې یار دا بل هم وګټي، بیا چې بل وګټې ته وایې چې دا بل هم وګټي. د دې یو ډېره زیاته عجیبه مزه ده او عجیبه خوند پکې دی او عجیبه نشه ده د کرکټ د ګټې. خو بهرحال دا ده چې هر ځل خو ستا په فیور کې نشي تللی که نه میچ، کله به ګټې کله به بیلې، هېڅ قسم مسله نشته. هار جیت د گیم حصه ده. یو ټیم به داسې چې اکثر لکه مطلب بیک ټو بیک میچونه بیلو څنګه چې زموږ پاکستان و، نو مطلب هغه لپاره موږ دا الفاظ نشو استعمالولی چې یاره خیر د هېڅ قسم مسله نشته دی که دا دې وبیلو بل به وګټل، ځکه چې هغه بیک ټو بیک موږ 2 میچونه وبیل، افغانستان بیک ټو بیک 3 میچونه ګټلي دي، نو هېڅ قسم مسله نشته دی. موږ الریډي د سوپر 8 مقابلو ته کوالیفای کړ. اوس انسان لالچي دی، همیشه لپاره ګټه غواړي، خو ګټه خو همیشه لپاره نه میلاویږي. په دې کې د ټول نه امپورټنټ خبر د افغانستان لوبډلې دپاره دا ده چې د یو اس اے پچ چې کوم هغه بالران ته ډېر زیات سپورټ ورکاوه. د افغانستان بالران ډېر زیات تګړه بالران دي، ایکسلنټ بالران دي. نو د دې وجې د افغانستان لوبډلې چې کوم میچونه هلته یې ګټلي هغه په بالینګ باندې ګټلي. اوس دلته کې एकदम پچ چینج شو، د ویسټ انډیز پچ ویسټ انډیز ته میچونه رال شفټ شو، نو د دې د وجې د افغانستان لپاره پچ کنډیشن هم چینج شو، پچ هم چینج شو. د دې د وجې افغانستان چې کوم بیټینګ و هغه هلته کې لږ شانته کې فلاپ شو. افغانستان له دې نه چې کومې غلطۍ په دې نیمه میچ کې د ویسټ انډیز خلاف وشولې، دا غلطۍ الیمینیټ کول پکار دي، ختمول پکار دي. د سوپر 8 په مقابلو کې کوم چې د استرالیا سره دی، د انډیا سره دی او د بنگلادیش سره میچ دی، دا میچ زموږ دپاره اس یو فری میچ او یو ټرایل میچ و. ګټل ښه لازمي و چې ګټلی وی ښه خبره وه، نور هم هغه امپریشن ښه شوی وی زموږ پر روان میچونو کې. خو چونکې په قسمت کې هم نه وه، نو د دې نه یو غټ سبق اخیستل پکار دي. کله کله هار هم ښیي، ځکه چې ته کله بیلې نه که نه، تا ته به د خپلو غلطیو پته نه لګي، تا ته به د خپل چې کوم کمی دی، ویکنیس دی، د هغه پته به ته نه لګي. نو دا زموږ دپاره یو ښه ساین دی، خیر دی. هر چیز به پازیټیو سایډ ته وړئ، هر چیز به پازیټیویټي ته راکاږي. نو دا د افغانستان دپاره یو ښه خبره وه. خیر هېڅ قسم مسله نشته دی. افغانستان کرکټ ټیم له دې نه ډېر زیات یو غټ سبق اخیستل پکار دي چې هغه چې کومې غلطۍ په دې میچ کې وشوې چې هغه پر روان میچونو کې ونه شي او هغه میچونه افغانستان په خپل نوم باندې کړي. بیسټ ویشز ود افغانستان. څه قسم مسله نشته، څه قسم ټینشن نشته دی، زړه مې سټیسفاید دی، مطمئن دی. را روان مقابلو دپاره ځان تیارول پکار دي چې پچ چینج شو، کنډیشن چینج شو، بیټینګ امپروو کول پکار دي. بیټینګ کې کمی د افغانستان شته دی، بالینګ په خپل ځای باندې یو قسم له ټیک به ورته وایو ځکه نن سکور ښه وشو. دا پیچونه چې کوم دي دا د بیټینګ پیچونه دي، په دې باندې 200 رنز ټارګټ لکه داسې دي چې 130 تا په یو اس اے کې کول، دا داسې پیچونه دي. خبره ده چې ستا بالینګ امپروو شي، ښه خبره ده چې ته په کم ټارګټ کې خپل چې کوم اگینسټ ټیم دی دا ته ګیر کړي، خو تا له ټوټل کار کول پکار دی، افغانستان له کار کول پکار دی په بیټینګ باندې. بهرحال خپل رائے راسره کمنټ کې شامل کړئ، ان شاء الله ملاویږي نو ویډیو کې. تر هغه د مال راکړي اجازه، د الله پامان.